السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاذه ویډیو رااله چې په اسلام آباد کې کوم مساجد هغه شهید شوي وو، نو د هغې د عوامو په اړه کې یو غم و یو درد و چې هغه راووت او په هغه ځای باندې لمونځونه کول شروع کړه، او داسې ویډیوګه مخته راځي چې هغه بوټي موټي هغه ټول وایسته او ګزاره کړه، او ویلی کېږي چې اوس به انشاءالله دغه دوباره مسجد تعمیر شروع کېږي. نو یقیني پاکستان دی، د مسلمانانو ملک دی او ماشاءالله مضبوط خلک دي، او په دې ځای کې خو داسې بلکل نشي کېدی چې د مسلمانانو په ځای کې چې کومه دی مسجد شهید کړی شي. دغه هر انسان چې نوی مسلمان یو کلمې ویلي خامخا به یې زړه درد کوي چې یاره څنګه یو ځای کې جومات دی او تا هغه ورانوه او شهید کوې، نو دا خو ډېر ګران کار دی، نو دا ظلم دی، جبر دی، هر چړونه یې خفه کړي، هر سړی په دې باندې خفه دی. خو چونکې زمونږ انتظامیه الله دې ورله پکې عقل راولي چې دوی به داسې کار ولې کوي، دوی به ولې داسې قدم اخلي، دوی به په دې کې پیدا شي چې دوی د خلکو په زړونو کې اور کرلو کوشش کوي، عوام راپاڅوي، خپل ځان بدناموي. د دغې په ځای چې ته نور ښه کارونه وکړه نو خلک به دې ښه یادوي. نن جوماتونه وران کړه، سبا به دې هغه سړی سپک او سپور یادوي. زه سیاست کې نو خپل سیاست مه تباه کوه، مه یې بربادوه. سیاست خو یو څو ورځې ژوند دی، زندګي له تېره به شي، خو دا کوم کار چې غلط وکړي که نه دا چا نه بیا یېرېږي نه، دا بیا ستا په نسلونو کې خلک یادوي ستا پلار هم داسې کار کړی، ستا پلار هم دا کار کړی. لهذا غلط کار مه کوئ، خپله لمنه پاک وساتئ، خپل لمنه داره کوئ مه.